قسم به د الله د نوم خورئ د غیر الله قسم به نه کوئ. یو واقعه بیانې بدیل نومي یو سړی دی مهاجر سفر باندې روان دی. دوه تنه ورسره دي نصرانیان. د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو اردو دواړو کې صورت مائده 106 نمبر آیات نواله تر 108 نمبر آیات پورې لائک کې شیر کې د الله د رضا لپاره او کومنټ کې ضرور مشوره راولېږئ. یا کو مشوره سمجھ کې د ناراضي نه کم سے کم ماشاءالله زبردست یا دل یعنی د کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي ان شاء الله موږ او تاسو ته به د اجر ملويږي. ویډیو اخیره پورې ګورئ. لفظي ترجمه قرآن به پکې سره ښیي. یو تمیم او بل عادی. دا بدیل چې کله ډیر زیات ناجوړه شو او علامات د مرګ په سرګن شو نو د خپل د سامان یو غټه جوړه کړه، یو تیلی یو خط یې ولیکو د هغې سامان فهرست د هغې ترتیب چې دا سامان دی تیلی کې غوټه کړه. ای ماته وګوره ماته وګوره اوس شعر کا اوس شعر کا بیا به د نیر شي سکه اوس شعر کا یا خو خدای پاک. او بله دا خبر ده چې دا وګوره دې کې زمونږ د یوټیوب چینل او د فیسبوک د دواړو لینک یو شان دی. ماته وګوره د ټول د دې لینک یو دی. بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب واتساپ نمبر او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر د مولانا صاحب د مولوي صاحب نه تاسو د مسلو تپوس کولی شئ او په خپل مال کې ورسره امداد کولی شئ. او زمونږ واتساپ نمبر د دې دپاره دی چې که ما نه په دې کې څه غلطیانې شوي یا څه داسې خبره شوي نه هغې به یې ما ته وینا کوئ واتساپ کې چې بھئی دا طریقه پکې صحیح نه ده. صحیح ده. او بله دا خبر ده چې کومنټ رالیږئ، کومنټ تاسو نه رالیږئ، لیک څوک نه ورکوي. بس غټه د افسوس خبره ده. که دا د ګډېدو د ډانس ویډیو نه هر سړي به لایک کوله او شیر کولی به زر به ورته شیطان وي چې هله اوس یې ولېږه چې وخاندي ورپورې. یاره خو افسوس دی. انشاءالله زما دا ایمان دی او زما دا یقین دی زمونږ ویډیو د قرآن درس دا چې کم مسلمان سړی وګوري انشاءالله چې ایمان پکې ضرور به لایک ورکوي او ضرور به بل ته شیر کوي چې ایمان پکې انشاءالله. هوښیار دا دی چې وی ګوري وایي انشاءالله. نو ټول ته درخواست دی چې زمونږ ویډیو ضرور نور خلکو ته شیر کوي. سیده شیر کوی به که نه انشاءالله الله هم خوشحاله کړي. دې ته یې وویل چې دا به زما کور ته ورسوئ زما وارثانو ته. دې دواړو دا سامان راغستی دی. نو دې کې یو د سونې د سرو جام هغه یې ترې ویستی دی او نور سامان یې کور کې ورکړی دی. دې چې کله هغه پرچې کتلې د کاغذ یو جام پکې روک دی هغه نشته نو دې د نبي علیه الصلاة والسلام خواته راغلی. نبی علیه الصلاة والسلام دا دواړه راوغوښتل او دې له قسم ورکړه او دې قسم وخوړه چې موږ شیشې نه دی اغستی. بیا څه موده پس ابن عباس فرمایي چې مکه کې دغه شی یو دکاندار خرڅاو معلومات یې نه وشو نو دغه دواړو کسانو خرڅ کړی و. نو دغه د بدیل کورنۍ نه دوه تنه پاڅېدل هغې قسم وکړو چې زمونږ خبره ده د دې دواړو نه زیات مناسب او درسته ده دا شی دی اغستی دی. نو دې آیتونو کې دې واقعه ته اشاره کوي. یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اے ایمان والو گواہی. شهادتو گواہی نه مراد ده چاته وصیت کول. اے مومنانو شهادتو بینکم گواہی پمین ستاسو اذا حضر احدکم الموت کله چې حاضر شي یو تن تاسو ته مرګ حین الوصیتی په وخت د وصیت کې اثنان ذوا عدل منکم دو انصافدار تاسو نه. شهادت بینکم اثنان ذوا عدل منکم بیان گواہی وصیت تاسو منی لازم دی چې دو انصافدار کسان ونسئ. منکم د تاسو نه یعنی خپلونه
او آخران من غیرکم یا دوتنا من غیرکم بیدتا سنا خپل نبی نو غیر دوتنا یا ذوا عدل منکم مسلمانان د تاسونا او آخران من غیرکم غیر مسلمه دوتنا تاسونا دو مسلمانان اونسی یا دو غیر مسلمه ان انتم ضربتم فی الارض کلچی تاسو سفر کون کی زمکه کی فاصابتکم مصیبت الموت ورسی تاسو تا مصیبت د مرګ تحبسونهما حصار بکای دی دواړو لرا من بعد الصلاه رستو د مانزه نمازګرنا مازیګر موس قید زکه ولګاو دا قید اتفاقی دی احترازی نه دی مانزه وخت کې یو بیا د مازیګر مانزه کې غنئ نو غنه کې به دا دوه کسان راو غواړي فیقسمانی بالله دی بقسم کی د الله انی رتبتم کتاسو په شک منیای فیقولان ندیبوی لا نشتری به ثمنا نخوخو من پدی قسم دنیا لگا من بغلط قسم ولی کو لگی دنیا دا پارزان ولی خراب کو لا نشتری به ثمنا نخوخو پدی قسم دنیا ولو کان ذا قربا اگر کوي دغه قسم قرابتدار لرا کدا قسم زمن قرابتدار له فائدہ ورکی او که نقصان ورکی خو من به غلط قسم دروغ نکو ولا نکتم شهادت الله نبپټو گواهی د الله ان اذا لمن الاثمين یقینا دغه وخت من بيود گناهګارونه فإن عثر کا اطلاع وشوا خبرداری وشوا چا خبر راوړو على انهما استحقا اثما پدې خبره چې دې دواړو استحقا ثابت کو ځان باندې اثمن ګناه استحقا دی دواړو دروغ قسمو کو او حق دباو کړو فإن عثر کا خبرداری راغلا اطلاع وشوا پدې خبره چې دواړو استحق اثم ځان منی ګناه ثابت کو استحق اثم دواړو پټ کړو استحق دی دواړو کسانو دا حق دباو کړو پټ کړو نزان منی گناہ ثابت کر فآخرانی یقومانی مقامهما ندو کسان بودرگی پزید دی دوارو من الذین ده غچانا استحق علیهم چی ثابت شوی او حق داغی استحق علیهم ثابت شوه او تاوان داغي دی دواړو کسانو چې کله غلط قسم وخوړو غلط گواهی وکړه نو اوس په دوه نوي کسان گواهی د پاره او قسم د پاره ودرېږي د هغه سړی طرف نه د چا نه چغلا شوی ده فآخران یقومان ندوتنا وبدریږي مقامهما پزید دي دواړو من الذين دهغ کورنینا استحق عليهم چتاوان شویو الاولیان دغه دو کسان چې اوس پاسېدل الاولیان اے هم الاولیان بالمیت دا دواړه بزیات نږدې وي دی مړی تا الاولیان دواړه به نږدې وي مړی تا فیقسمان بالله نو دواړه به قسم وکړي د الله
لشهادتنا احق من شهادتهما زمن گواہی زیات اکلک دا زیات رشتینی دا د دې مخکینی دواړو کسانو نه وما اعتدینا او من مزیاتین کو په طلب د حق خپل کې ان اذا لمن الظالمین یقینا دغه وخت شو به د ظالمانو نه دا آیات موږ ته دوباره وای دا آیات دې باندې موږ صحیح پوه نه شو صحیح دوباره وای برې نه فإن عثر که خبردار شو اطلاع ورته وشوه علا پدی خبره انهما یقینا دغه دواړه کسان استحقا ثابت کې پزان اثمن گنا فآخران یقومان مقامهما ندوتن بپور تشی پزید دی دواړو من الذین هغچانا استحق علیهم چتاوانی شویو الاولیان دغه دواړه زیات چې نږدې وي مړی ته فیقسمانی بالله نو قسم بو کی د الله او دا بوي لشهادتنا احق من شهادتهما زمن گواہی زیات رښتینی ده د دې مخکینو دواړو گواهانو نه وما اعتدینا او من زیاتې نه کو کمن زیاتې او کو نو با ظالمان ذالک دغه طریقه دا کومه طریقه چې الله بیان کړه چې چا منی الزام دی اول باغی دواړه قسمونه اخري او که خبر راغی چې دا گواهی دی غلطه کړی و دروغ ویلیو هغه شیخ بازار کې بل چا خرڅو د دین اغسته شوی نو بیا چې د چا کور نه د غلا شوی دا اغي دوته نه بپاسي اوس دی مدعیان شو نو دی له قسم خوړل جایز دی دی په دې الفاظو کې قسم مخري ذالک ادنا دا خبره زیات مناسب ده ایاتو بالشهادتی چې دی براتلو کی په گواہی علی وجهها سمسرا دا خبره قاعده قانون چې کوم الله بیان کو ذالک ادنا دا ډیر زیات مناسب دی ایاتو بالشهادتی علی وجهها دی خبره تا چې خلق براتلو کی په گواہی سمسرا خلق به دروغ نه وي او د الله د یری با سم گواہی ورکی علا وجهها سم حقیقی رښتینی او یخافو یا بخلق یرگی ان ترد ایمان چې واپس پکړې شي قسمونه بعد ایمانهم رستو د قسمونو د دینا دو وجه الله ذکر کړي دا طریقه می درته زګو خودلا چې یا خو به خلق د الله د یری سم گواہی ورکی او یا به د خلقو د یری چې او به شرمیږو دا سینا چې غڼه کې قسم وخرو او بیا رستو زمون قسمونه مونږ باندې واپس کړی شي نو د خلقو مس کې به او شرمیږو نو د دې شرمیدو د یری د وجه به خلق بیا سم گواہی کوي ذالک ادنا دا زیات مناسب دا زیات نږدې دا چې راتلبو کې خلق په گواہی سمې سره یا به یریږي چې واپس پکړې شي قسمونه د دې رستو د قسمونو د دینا واتقوا الله يرکوي د الله نا واسمعوا واوري امني والله لا يهدي القوم الفاسقين الله توفیق نو ورکی قوم فاسق لرا لکه شرک د الله درزه د پر زمون د هر یو ویډیو د قران درس د قران ترجمه او د علماء بیانات د دین خبره د الله رسول د پسند خبره په لکه په شرک دو باندې با تاسو ته اجر ملاويږي دنیا خلق به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب ملاويږي علما نه تاسو کوي او د غانو او د ویډیو او د غانو او د غړېدو د ویډیوګان نه ټیم په قران باندې اوریدو باندې ولګي څومره اوچته خبره ده خپل بچو ته د قران ترجمه د قران بیانونه د دین خبره او د علماء خبره لګوي او د غړېدو د ډانس دغه ته مې لګوي او مې د ډانس او د غړېدو په زول خبرو لایک او شیر مور کوي دی مثال د گواهی دی دا لکه چې تا گواهی وکړه چې دا کار صحیح دی و دا راته د قران ترجمه د قران درس اذان او د
او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی. نو چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي نو فورا لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره. وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی. وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي، په آخرت به هم په کار راشي. صحیح ده که نه انشاءالله. او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي نو چې غلطۍ معافي ده نه غواړو. بل دا کومنټ ورکوئ، کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي. کومنټ څوک ورکوي نه، که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست دا کړله یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ. نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه، څه مشوره نه راکوئ، بس چپ ناست. نو تاسو ته درخواست دی او په مسنجر باندې یوه ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ، په واتساپ باندې چاته چې ولیږئ انشاءالله هغه تاسو ته جنګ نه کوي، شر شدت به نه کوي. ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده، انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي. انشاءالله داسې به کوو که نه. الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا. الله پاک ته تاسو له شفا راکړي، ستاسو بیبي بچو مور پلار وروڼه خویندو له شفا راکړي او الله پاک تاسو غونډ په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا او الله پاکو په مال او په جان کې برکات واچو. الله پاکو اپس کې محبت پیدا کاش او الله پاکو دشمنان د سره راضي کا او دشمنان د نه راضي کا چې دشمني هم ختم شي. آمین ثم آمین. او په کومنټ کې کم سے کم آمین ووایه. نو څه رالیږئ نه خدایه پاکه څه ووایم، زما سمجھ کې نه راځي چې څه وجه ده. یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي. بس ده که نه. السلام علیکم.